بسم الله الرحمن الرحيم. قاعدة نمبر 81 المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط. شرط پورې چې کوم شی معلق شي نو به دغه شی ثابتېږي کله چې شرط ثابت شي. بل تعبیر دې مصح تعلیقه بالشرط ينزل عند وجود الشرط جملة. بل تعبيري الأصل أن المعلق بالشرط عند وجوده كالمنجز. لا مشهور تعبير دي المعلق بالشرط عند وجود الشرط. كم شيء شرط پورې معلق وي نو د وجود شرط په وخت کې داسې لکه چې فی الحال کې لکه یو سړی ښځې ته وایي انت طالق فی الحال طلاق واقع کېږي که نه لکه ورته وایي انت طالق ان دخلت الدار نو دخول دار په وخت کې ګویا چې انت طالق ورته وایي. نوره قصه کوو. بیا معلق خپله معنی ده ازوړن اصطلاحي تعریف به دی ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى. مضمون د جملې پیژنئ مفهوم د جملې نحوه کې وایي به چې جوړې طریقې دی چې جمله فعلیه کې به فعل نه مصدر جوړ کې فاعل ته مضاف کې ضرب زید کې معنی ضرب زید دا فشد الوثاق کې دا قصې دي که مفعول مطلق کې چې فعل حذف بس په وجوبي او جمله اسمیه کې چې جوړې خبر نه به مصدر جوړ کې و مبتدا ته به مضاف کې زید قائم کې به قیام زیدین شي. بهرحال د یو جملې مضمون مربط کول دویمه جملې سره څنګه وتكون یو جمله موجود شي نو به بله موجودېږي. دا دویمه جمله کمې به شي چې تا اوله جمله تړلې ده که دغه دویمه جمله موجوده شي اول به موجودېږي او که دویمه موجوده نه شي اوله به نه موجودېږي. نو د اولې ته به شرط ویلی کېږي چا پورې چې بله معلقه وي او دا کومه چې ور پورې معلقه وي هغې ته به جزا ویلی کېږي. مفهوم د قاعدې دا شو کم حکم چې شرط پورې معلق شي کم شی چې شرط پورې معلق شي نو که شرط موجودېږي دغه شی به موجودېږي. نو شرط تعریف اصول فقه کې هم داسې کوي چې دوه شیانو کې دویم په اول باندې وجودن موقوف وي د هغې وجود بل راځي چې شرط راشي اول راشي. بیا یو تعلیق دی او یو تقیید دی. تعلیق تقیید کتاب صلح او صلح په هدایه کې کتاب صلح کې یو خاص باب دی د دین د صلح هغې کې دا مسله ذکر کړې ده چې تقلید او اشاره ورته کړې تعلیق او تقیید کې څه فرق دی تاسو لږ متوجه شئ. دواړه چې دي تعلیق او تقیید دواړه ظاهره کې یو شان معلومیږي. انت طالقنی مقید کو بین دخلت الدار سره او معلق کو بین دخلت الدار سره البته فرق پکې شته دی هغه دا چې تقیید په صورت کې سبب د حکم فی الحال موجودی البته دومره ده یو اضافي امر قید پکې لګي دا غي التزام پکې کوي بې دا کتاب مې در باندې خرڅ کو ټیک ده خو ور سباله به پیسې راکېږه یا نن به پیسې راکې دی پکې ولګول نه نصیبي. او تعلیق کې زموږ د حنفو مشهوره مسله ده چې تعلیق په صورت کې سبب د حکم د تاخیر شرط به وجه وجود شرط پورې دا مؤخر کېږي ګویا چې د سره سبب نه دی موجود. انت طالق ان دخلت الدار ان دخلت الدار کې تر څو چې ان دخلت الدار نه راغلی نو موږ احناف وایو دا سبب انت طالق هم نشته. دخول دار په وخت کې به انت طالق راځي. انت طالق سبب دخول دار شرط وقوع طلاق حکم نو موږ احناف وایو دخول دار پورې حقیقت کې شرط مؤخر شي ګویا چې د سره سبب مؤخر شي ګویا چې د سره انت طالق ویل نه دی. کله چې دخول دار کېدلو دغه وخت کې به ګویا چې انت طالق ویل شو او حکم به راشي وقوع طلاق. او شوافی وایي چې نه سبب فی الحال موجود دی صرف حکم مؤخر کوي یعنی شرط اثر په حکم کې کوي موږ وایو نه شرط اثر په سبب کې کوي. تاسو خبره پوه شئ. او تقیید په صورت کې خو سبب فی الحال موجود وي بلکې حکم هم موجودېږي دومره ده چې یو امر زائد پکې لازم کی
خجی د دې لپاره به مثال څه لکه یو سړی تا ته ووایي چې پتا باندې به زه دا کتاب در خرڅوم که چېرې باران وشي دا شرط دی نو که ونه شي نه به خرڅوم او د دې تقید مثال هلکه دا پرج در نه اخلم نن سبا پرج والا داسې کوي خو قید بدایي چې کور کې به راله فټ کیم کمره کې به راله فټ کیم دلته به یې وشي دا قید دی صرف بل دی تعلیق او اضافت همونږ قدرت کې ویلي وو یو اضافت دی یو معلق کول دی نو معلق کول خو تیر شو چې د شرط په وجه سبب کې تاخیر راشي او اضافت یو سره کزي ته وي انت طالق غدن تتلاقي صبا تاسو پوهیږئ نو انت طالق غدن کی سبب فی الحال موجود شي انت طالق صرف او صرف حکم پکې مؤخر شي سبب پورې نو په تقیید کې سببم فی الحال موجودیږي حکمم فی الحال موجودیږي التزام دی عمر پکې کیږي او په اضافت کې سبب فی الحال موجودیږي حکم مؤخر وي لکه به خيار شرط کې چې حکم مؤخر کیږي او په تعلیق کې سبب او حکم دواړه مؤخري فرق معنی نه رسیدلې نو انت طالق غدا او ان جاء الغد فانت طالق دواړو کې فرق دی ښه که سبا راله تب طلاقي نو انت طالق فی الحال د سره ویل نه دی او انت طالق غدا کې ویل دي صرف حکم مؤخر دی اصول فقه کې قیاس په مباحثو کې سبب څلور اقسام ذکر کړی دي دریم فصل اسامی کې دی هغې کې وایي چې د فصل کې به راته احکام بیانېږي او به وایي ما يتعلق بالاحکام به هم ورسره بیانېږي به احکام اته قسمه ذکر کړي دي څلور قسمه حق الله حق العبد او دواړه مشترک وي حق الله غالب وي او دواړه مشترک حق العبد غالب وي او به حق الله اته قسمه ذکر کړي به چې کله ما يتعلق بالاحکام ته ورشي نو هغې کوئی څلور دي یو علت دی یو سبب دی یو شرط دی یو علامه ده به د سبب بیان کوي نو سبب څلور قسمه ذکر کوي سبب حقیقي او دویم نمبر سبب بمعنى العلت هغې ته علت العلت هم وایي دا موږ بار بار ویلې او دریم نمبر سبب مجازي چې شبهه پکې د سبب حقیقي وي او دغه دریم نمبر سبب مجازي چې شبهه پکې د سبب حقیقي وي هغې دپاره تعلیق مثال ورکړی دا موږ چې چا کې لګوي معلق بالشرط انت طالق ان دخلت الدار تاسو توجه وکړئ نو دې ته یمین ویل کېږي شرط او جزا ته تاسو ته پته ده دغه شین یمین بالله چې دی قسم دې مدرسې له به ځمه قسم دې مدرسې له به نه ځمه دې کې مقصود اول بیر وي انت طالق ان دخلت الدار کې مقصود دا دی ښځې کور ته به نه داخلېږي چې حکم را نشي وقوع طلاق نه رسېږي او قسم دې مدرسې له به ځمه څه معنا خامخا به ځمه داسې نه چې حانش شم او کفاره را باندې راشي نو مقصود بیر وي بیر نو په حقیقت کې دا سبب نه وي د جزا دپاره یمین سبب نه وي دپاره د کفارې بلکې یمین خو سبب د دې دی چې کار صحیح وشي او کفاره د سره را نشي تعلیق د دې دپاره دی چې کور ته داخله نه شي طلاق در باندې را نشي نه رسېږي البته وهم د دې شته دی چې سړی به حانش شي کفاره به راشي وهم د دې شته دی سړی به ښځه به کور ته داخله شي طلاق به راشي په خبرو پوهېږئ که نه نو دا سببونه دي خو مجازي سببونه دي حقیقي سبب سره دقه مشابهت دي چې وهم شته دی چې مفزي هغه ته ورسي مفزي کی هغه جزا راشي هغه کفاره راشي نو سبب مجازي چې د حقیقي سبب سره څه مشابهت وي هغې لپاره تعلیق او دغه یمین بالله دا یو مثالونه ذکر کړي نه رسېږي او دغه اضافت چې دی دا د سبب څلورم قسم ذکر کړی دی چې دلته انت طالق غدن دا څلورم قسم دی او دا د سره په حقیقت کې سبب دی نه بلکې دا خو علت دی او فی الحال موجود شوی دی سبب او علت چاته وایي چې څنګه موجود چې حکم راځي بس سبب یو ته ځکه ویلی دی چې به دغه فرق دی چې حکم لږ لیټ شوی سبب پورې یعنې حقیقت کې دا علت دی وقوع طلاق دی باندې مخکې راځي او دغه ځای ګران ده اوس مې چې کومه قصه وکړه لکه قیاس کې انتهایي ګران ځای دی
به شرایط د تعلیق دي تعلیق وکړل سي بغي کې اول شرط ده چې دغه کم فعل پوری کمی واقعي پوری حکم معلق کوي دغه واقعه دغه فعل به فی الحال نه موجود که فی الحال موجود شوی به کل منجز دیکھا کزید راغلی نو کزید رالی نو تب طلاق یعنی که راغلی هر ایک طلاق واقع شو نبیگی پی کچری تاس زمانی کا شوی نو تا طلاق برون شوی مزداد چی فی الحال طلاقی هدائی که دغه شان مسئله ذکر کړی دا چې او موجود شرط پورې معلق کول هغه که حالا موجود وي او که په ماضي کې نو کل منجز دا سیده لکه چې ډایرکټ په ډایرکټ طلاق ورکوي برحال اول شرط ولدا دی تعلیق د پاره یعنی تعلیق به د تعلیق په حکم کې چې کوم شی پورې معلق کوي هغه نه موجود شوی دا به تعلیق وي او هغه شی حالا موجود شي او یا مخکې نه موجود وي دا خو کل منجز به تعلیق نه دی خرین لکه وسله وای کچې زمنګ د بار اسمان وی نو خزه می طلاقه تعلیق نه دی دا معنی ده لکه فی الحال خزه طلاقه دویم چې دغه کوم واقعي فعل پورې شرط حکم معلق کړی یعنی کوم واقعا کوم فعل شرط جوړ کړی دغه پورا کول عادتا ممکن وي دغه موجودې د عادتا ممکن وي عادتا ممکن نو اگر چې عقلا ممکن وي به معلق نه دی کل منجز دی لکه وسله وي کذا اسمان ته ونه ختل مخزم طلاقه نو عقلا ممکن ده نبی علیہ السلام قتل او جبريل علیہ السلام جنات قتل فرشتي خدا د شهادتن څوک نشي قتل نو کل متحقق شو الممتنع عادتا کلممتنع حقیقتا لکه چې نشي قتل شرط موجود شرط د نخطو ولا موجود شو حکم براشي او کوئی طلاق کو نه ختلم کذا طلاقه نو کوئی چې بس ونه خطو البته که شرط داسې شرط حکم داسې فعل داسې واقع پورې معلق کی چې هغه عقلا پوره کېدل هم ممکن نه بس به لغوه دی ښه مثلا یو سره وای کچري دستنی بدی سوري کې او خلاړې نو کزمه طلاقه نو دا عادتا ممکن ده او عقلا دې صورت کې بس لغوه دی بالکل هیڅ هم نشته لکه څنګه چې مونږه ان شاء الله د حکم سره ولګو انت طالق ان شاء الله وغيره وایو التم شرط پته نه لګي چې موجوديږي کنه هم د دې په حکم کې لغم التم تعلیق باطلی برحال ته خلا ور سره سیدا حکم ور سره ختمي کې مطلب طلاق نه واقع کی دلته د حساب کتاب دی برحال دوا یو دا چې فی الحال بدغه واقعا دغه فعل کوم چې شرط جوړی نه موجود او دیم دا چې دغه واقعا دغه فعل کوم چې شرط جوړی عادتا پوره کول به ممکن وي به مسئله دا ذکر کړی دی چې کم عقد تعلیق قبلی کمی نه قبلی دا من قدری کې ویلو نو دي کې علما او تعبیرات مختلف دي علامه شامی چې کوم بحث مباحثه کړی دغه حاصل لا دي چاوي عقود په درې قسم دي کم شرط قبلی کمی نه قبلی اول هغه عقود دي چې شرط پورې معلق کول جایز دي شرط که مناسب شرط دی او کنه وي بهرحال جایز دي لکه اسقاطات محضه او التزامات اسقاطات محضه لکه طلاق حق ساقطي نکاحي عتاق ملک عتق ساقطي خلع شفعه حق ساقطول دي دواړو کې التزامات لکه وکالت نظر وصیت دا داسي عقود دي چې هر قسم شرط قبلي تعلیق به شرط به کیږي که مناسب وي ملائم او که نوي دویم قسم هغه عقود دي چې هغه شرط پر معلق کول سره سیدینا هغه معاملات مالیه دي لکه بيع شراء اجاره تقسیم د مال او صلح کول د مال په بدل باندې او د دې موږ تعبیر کو کم اشیاء چې د تملیکات او قبیلې نه یادو
هغه شرط پورې معلق کول ټیک نه دي ځکه هغه کې د قمار معنی راځي. دریم قسم چې ملایم مناسب شرط قبلی او غیر مناسب شرط نه قبلی، لکه حواله، کفاله، ابراء وغیرہ. پوه شولې به شیخ مصطفی الزرقاء هم درې قسمه جوړ کړي. هغه وایي یو قسم هغه دی چې هغه بالکل تعلیق نه قبلی، هیڅ قسم شرط نه قبلی، معاوضات مالیه دي، دغه شان نکاح ده او دغه شان تبرعات. ها صحیح ورسېدلې پې. نو درې قسمه عقود داسې دي، هغه وایي درې قسمه چې هغه تعلیق بالکل نه قبلی، معاوضات مالیه به شرط ټول پکې رال، نکاح ده، نکاح در سره کوم په دې شرط باندې بلانکې کار وشي، یا تبرعات دي، تا ته دا کتاب هبه کومه پلانکې کزید راشي، صدقه درته کوم کزید راشي، دین ندی بری کومه مثلا کزید راشي، دغه شان وصیت، وقف. نو موږ دې ټولو کې ویلي دا بابونه راته تېر شوي چې شرط پورې معلق کول صحیح نه دي. دویم قسم څلور عقود داسې دي چې هغه شرط ملایم پورې معلق کېدلی شي قبلی. هغه اطلاقات دي، وکالت، تجارت، اجازت. اطلاقات مطلب چاته په خپل ملک اجازت ورکول. او بل ولایات دي لکه حاکم، قاضي او نور کوم خلق دي وظایف باندې برقرار دي څوک. او دریم تقییدات دي لکه وکیل، معزول کول، معزون غلام باندې پابندي لګول، او دغه شان التزامات، کفاله پسان لازمه ول، حواله. او دریم اسقاطات محضه، دا هر قسم شرط قبلی. بهرحال مجموعي څه شو؟ یو هغه چې یو قسم شرط هم نه قبلی، معاوضات مالیه. یو هغه چې هر قسم شرط قبلی، اسقاطات محضه، التزامات چې کوم دي. او دا دغه علامه شامی طریقه کار دا د بل لکشن دا غینه بدل شو. او دریم قسم اچھا علامه شامی ولا به وری اول داو چې هر قسم شرط قبلی ناغي کې اسقاطات محض ویلو. او دویم هغه چې هغه یو قسم شرط هم نه قبلی لکه معاملات مالیه. او دریم قسم هغه چې سره ملایم قبلی. تفریحات بس دغه مثالونه کې تقریبا تیر مشو. هغه کې یو تفرید ده لکه عباس فرمان باندې قرضه ده او زه ورته مکه چری سبب پوری در نکړله نو بس زه کفیل جوړ شو مضامین بس صحیح ده. لازمه کفالت زمان د معلق شو شرط پوری سبب پوری عدم ادایگی. مخکې راځي قاعده نمبر 82 يلزم مراعات الشرط بقدر الامکان. د شرط لحاظ ساتل بقدر الامکان لازم ده. تخپل وس موافق به د شرایط لحاظ ساتو. ولې چې به شریعت اسلامی زمونږ دین کله کله انسانی حاجات او ضرورت بنا باندې د شریعت د اصول مخالف کوم عقود دیم جایز کړی دي. کله کله دا چې شوي دا عقود جایز کړي لکه بیع سلم ده، استثناء ده، اجاره ده. نو لنډه دا ده چې بنا بر ضرورت او بنا بر حاجت کله کله یو د شریعت کوم اصل وي هغه پکې ماتیږي. دې لپاره قاعده هم جوړه شوې الضرورات تبيح المحظورات. د دغه حاجت او ضرورت په بنا باندې شریعت دام جایز کړی د چې کله دی سره په یو وخت کې شرط ولګي رسې نو به دغه ضرورت او د حاجت په بنا باندې دغه شرط خل ساتلم لازم دي. او دلیل د قاعده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای قال الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما. او وربسي وي والمسلمون على شروطهم ها الا شرطا حرم حلالا او حل حراما. شرط وليس دلته شرط نه شرط نه مراد بلکې هغه معامله مراد ده کوم چې شرط پوری مقید ای شرط پوری معلق ای راسي به نفس شرط نه مراد.
او دغه معاملې کوم چې شرط باندې مقید تقیید به شرط پکې شوی دغه تعریف کړي التزام امر لم يوجد بزان لازم ول داس یو امر چغلانی موجود فی امر وجد پداس یو امر کې لازم کې چغه موجود وي بصيغه مخصوصه په خاص صيغه باندې مثال کې فټ کوم شیخ مصطفی زرقای تعریف کړي التزام فی التصرف القولی تصرف قولی دی کړي پاغي کې بزان څه لازم کې داسې څه لازم کې لا يستلزمه ذلك التصرف في حالة اطلاقه په حالت اطلاق کې دغه شی تصرف نه لازمي مثال ووري لکه یو سړی د دکاندار نه څه سامان والی او شرط دا ولګي چې دکاندار کور ته بیره لراوړي هم کور پورې بیره سره وړي هم اوس اول تعریف هم څو کړو التزام امر لم يوجد کور ته بیره سره وړي دا یو کار لازم کو چې نه دی موجود کور ته وړل فی امر وجد پداس یو امر کې چې موجود دی به غوښ ولا بصيغه مخصوصه کور ته بیره سره وړي دغه صيغه ده او د دویم تعریف کې التزام فی التصرف القولی تصرف قولی کړي باغی څه لازم کې کور ته بیره سره وړي دا د څه شی دی لا يستلزم ذلك التصرف چې دا تصرف دا شی نه لازمي په حالت اطلاق کې حالت مطلق دکاندار باندې لازمي چې شی دی دکان کور ته ولوي شي نه لازمه به شرایط دوه قسم دي مولوی سم یو د شرایط شرعیه وي یعنی هغه شرایط چې هغه شریعت اعتبار ور کړی دا خیاري شرط دی او خیاري روایت دی وغیرہ او دویم قسم ته شرایط وضعیه وي چې هغه شریعت کې به باقاعده نه سني راغلي خلک خپل دي به دا کوم شرایط وضعیه چې دي د دې درې قسم دي اول نمبر جایز شرایط یعنی هغه شرایط چې هغه سره قد نه فاسديږي دا به دوه قسم دي یو هغه دي چې دا غو لحاظ ساتل لازم او ضروری نه دي لکه دا هیڅ فائدہ نه وي او یو هغه دي لکه یو سړی بل ته وي دا مبیا درمانه در خرڅو مخته به مخ کې نه خرڅي نه دا د شرط دی چې دا قد نه فاسدي او څه فائدہ هم نشته دویم قسم هغه شرایط دي چې جایز دي او هغه څه فائدہ هم وي به دغه تقسیم کړي دي چې دا څلور قسم شرایط دي دا قسم من قدرت کې کړي و تاسو خبر پیږئ کنه اول نمبر شرایط شرعیه و دویم نمبر شرایط وضعیه به وضعیه کې موږ ټول څو شرایط څو قسم دي درې اول هغه شرایط دي چې هغه صلاحت فاسديږي نه به دا دوه قسم دي یو هغه دي چې هغه څه فائدہ نه وي او دویم هغه دي چې دغه فائدہ وي نو هغه شرایط چې قد ور سره نه فاسديږي او فائدې وي د دې څلور قسم ذکر کوي عام توا هغه کې اول داسې شرط لګول چې عقد دغه تقاضا کوي بای مبیا در کومه خو پیسې ورکه عقد تقاضا دې کوي چې مشتری با پیسې بای تور کوي نه رسي او کچری را دینه کله نو ترغیب مبیا کې زحبس کومه عقد دې تقاضا کوي دویم شرط چې عقد تقاضا نه کوي البته د عقد سره مناسب وي لکه یو سړي باندې مبیا خرڅ کی او پیسې نیټداري ورته وي چې ما سره بچ شهران کې دي دا مناسب دي د خپل پیسو د وسولې د پاره کوي دا هم صحیح دي یعنی عقد شرط لم اعتبار دي او عقدم صحیح دي دریم قسم هغه شرط دي چې هغه مقتضی نه د عقد د مقتضا موافق دی او نه ملایم دی د سی وایا نه مقتضی عقد دی یعنی عقد تقاضا نه کوي او نه ملایم دی البته عرف کې مروج شوی دی لکه نن سبا چې کوم اشیاء کې ګارانټي نو مثلا شپږ میاشتو کې خراب شو بس په راوړې لیټ دی پکې دی نو نه عقد تقاضا کوي نه د مناسباتو نه دی خو بس عرف کې مروج شوی دی لانجه ته نه جوړیږي تاسو پیږئ کنه او څلورم نمبر هغه شرایط دي چې شریعت باقاعده دغه تصریح کړي د وختي چې ولمنګ نو واخصلو شرایط شرعیه دا څلور قسم شرایط داسې دي چې دا شرط لم اعتبار وي ور سره عقدم صحیح وي پوه نه شوي اصل کې
هغه کوم چې مقسم کنه یو خاص مقسم ام پکې را دن کو څلورم جوړ کړ کني دریو ترتیب خو وران شوی نه کړ. دویم نمبر هغه شرایط دي چې هغه عقد فاسدی. دا کوم شرایط دي چې داسې شرط ولګي چې عاقدینو کې کمی وته به فائدہ وي یا پکې معقود علیه چې هغه اهلیت والی هغه ته فائدہ وي غلام در خرڅو مخ آزادې به وغیرہ. نه داسې شرط په باره کې فقها کې چې دې سره بیا اجاره شرع دا فاسدیږي. او دریم نمبر هغه شرایط دي چې شرایط د خپل لغوي او عقد صحیح. لکه به عقد کې داسې شرط ولګي چې هغه کې نه عقدیانو کې چاته فائدہ وي نه معقود علیه ته فائدہ وي نه به کې اجنبي ته فائدہ وي. داسې شرط چې دا به خپل لغوي او عقد به صحیح وي. هلکه دا مبیا در باندې در خرڅو مخکې به بچانه خرڅې پوه شولې پې بهرحال مجموعي ته ورڅو شو. د دې مثال مې څه ویلو صحیح ده. مونږ مثال کې خطا شوی نو وګورئ کې دی خبره. اول شرایط شرعیه، دویم نمبر شرایط وضعیه. به شرایط وضعیه مبارک مونږ ویل د دې درې قسم دي. اول قسم چې هغه به خپل کور کې به دوه قسمه پاره کې واغره چې د شرط څه فائدې نه. شرایط شرعیه اولا به څو قسمو؟ درې قسمه. پاره کې اول قسم هغه چې هغه شرط سره عقد نه فاسدېدلو تاسې وکنه. به چې کوم سره عقد نه فاسدېدلو به دا دوه قسمو. یو هغه چې څه فائدہ به مبالغه څه فائدہ به نه و چې فائدې نه و. دغه مثال ما داخلي ذکر کړو. دغه مثال داسې دی چې هغه شرط پوره کیږي نه چې دا کتاب در باندې در خرڅو مغه ته اسمان تخیږي مثلا نه رسېږي. باقي د شرط چې فائدہ وي هغه ذکر کړل. دغه درې قسمه او یو بګي هغه شرایط شرعیه را دن نکو نو مجموعي څو شو؟ څلور شو. او به دویم قسم هغه شرایط چې هغه سره عقد فاسد دلو او درې ماغه چې شرط به صحیح نو صحیح وخت به صحیح. بهرحال کستا ذهن کې من قدرت کې د دې له صورتونو جوړ کړیو. مونږ ویلو چې بیا په شرط فاسدی کې خدا سے مطلقاً نه ده. دې خپل صورتونه دي. نو اول ویلو کله شرط داسې شرط ولګي چې هغه پوره کول ممکن نه اسمان طبقېږي بیا به صحیح وي شرط به فاسد وي. کله داسې شرط ولګي شریعت دغه شرط له اعتبار ورکړی وي. لکه دلته مونږ ویلو شرعیه شرایط الولاء لمن اعتق کې ویلو وایلتی ولا به هم ستای شریعت په اعتبار نه ورکړي. داسې شرط چې غیر شریعت اعتبار نایشه جنات ویل کنه در خرڅوي خو ولا به زمنګي. نبی له سلام وایلتی الولاء لمن اعتق لګي دي. او به چې شرط پورا کول ممکن هم وي شریعت ول اعتبار ورکړي. نبی مونږ ویلو کوم مقتضی عقد هم صحیح وي. درې ملائم هم صحیح وي. څلور او نه مقتضی عقد نه ملائم عرف مروج شوی عرف کې به هم صحیح دي. پنځه نه رسېږي. او شپږم چې داسې شرط چې هغه کې فایده ناقدینو ته او نه معقود علیه ته چې ته بل چاته واغې کوم دوه رای دی. یو دا چې صحیح دی عقد صحیح دی او یو دا چې نه دی صحیح. صحیح دا چې عقد صحیح دی څو شپږ او چې معقود علیه ته فایده وي خو معقود علیه د اهلیت والینا د تپوس والینا لکه حیوان وغیرہ کتاب وغیرہ چې مخکې به نه خرڅي وشو. او صرف درې ناجایز دي چې هغه کې بای ته فایده وي مشتری ته فایده وي دوه او معقود علیه اهلیت والی غلام مخکې به نه خرڅي هغه ته فایده وي. یاد هم شي کنه حجی راځي مخکې اوس شرط فاسد کوم عقود ځان سره فاسدي اثر پکې کوي. نو په دې اعتبار سره معاملات دوه قسم دي. یو هغه چې شرط فاسد پکې اثر کې ځان سره فاسدي لکه بیع ده شراء ده اجاره ده تقسیم ده مزارعات ده مساقات ده او د مال په بدله کې صلح کول دي.
بهرحال دا د شروط فاسده او سره فاسدېږي. دویم قسم هغه عقود دي چې هغه شرط فاسد سره نه فاسدېږي. نو هغه دوه قسم دي. یو هغه چې معوضات مالیه نه دي، او دویم هغه چې معوضات دي خو مالیه نه دي. اول چې د سره معوضات نه دي دسې وایه، لکه هبه، صدقه، قرض، وصیت، ابراء. او دویم هغه چې معوضات دي خو مالیه نه دي، لکه نکاح کې معوضات ده خو مال پکې نه ورکوي وس کې، بزعي. دغه شان طلاق علی مالین کې، دغه شان خله کې، دغه شان قتل عمد کې صلح کول نه رسېږي. د دوه قسمه معاملات شو چې هغه شرط فاسد پکې اثر نه کوي. کم؟ یو چې معوضات نه، او دویم دا چې معوضات وي خو مالیه نه وي. علامه شامی درې ضوابط ذکر کړي دي. کل من کان مبادله مال بمال يفسد بالشرط الفاسد. مبادله مال بالمال وي کم معوضاتي مالیه وي. بل وی کل ما بطل بالشرط الفاسد لا يصح تعليقه به والعكس. دا من قدرت کې ویلو هر هغه عقد چې شرط فاسد سره فاسدېږي کنه، نو شرط پورې معلق کول هم ټیک نه دي. به وي عکس د سینه دي. او دریم کل ما جاز تعليقه لا يفسد بالشرط الفاسد. دا غي برعکس ویلو. خجی بقدر الامکان څه مطلب دی چې مراعات د شرط لحاظ د شرط به ساتو، خو بقدر الامکان به ساتو. کله شرط لحاظ ساتل ممکن نو بس اعتبار به مرل نه. لکه وسره وي الکا دا شی در سره امانت دمه په دې شرط باندې چې کله به هم د ځان نه جدا کیه، دا کې دی نشي. موږ ودیا کې هدايه کی وی لغه غریب به بار زی چرته نه دا شی بینه چې ځان سره بار ویسي او غیر بار به کور کې نه سره نشي. نو دا شی قید لګول لغو دی. بس اهل عیال کې چې څوک وی خپل مال حفاظت چې بچا کوي دا متبر خودل شي. راسي به تفریحات مخکې تیرم شو. نو یو پکې دا دی لکه شراکت کې تاسو په د شرکت عینان کې چې عمل هر یو ضروری نه دی. نو که شرط دا ولګېدلو چې هر یو کس عمل کوي نو بس دی خیال بساتو. او که شرط نه ولګېدلې او کم کس پکې عمل نه کو، بهرحال باغته خپل نفع ملاويږي. همدغه شان یو سره یو شی والی او بای ته وي پلانکی ځکه به ماته حواله کې هغه ور سره ومني دل تم داسې شرط دی چې پوره کېدل شي، لحاظ به ساتو. مخکې راځي قاعده نمبر 83 المواعيد باكتساب صور التعاليق تكون لازمه. وعدي چې هغه په صورت د تعلیق ذکر شي، دا غي کسب په صورت د تعلیق او شی وا لازمي. اولن تعبیر څنګه المواعيد بصورت التعلیق لازمه. بل تعبیری ولا يلزم الوعد الا اذا كان معلقا. بل تعبير المواعيد إذا صدرت بصورة تشعر بالالتزام فإنها تكون ملزمة للوعد. وعده چې په دې صورت کې راشي چې هغه التزام خبر ورکړي، بس به لازم وي وعده پوره کول. وليس مواعيد د مواعيد جمع ده. دا مواعيد لفظ د مکان زمان د اسم مکان یعنی ظرف زمان ظرف مکان هم راځي او مصدر میمی هم دی. او اصطلاحي تعریف د وعده د انباء الانسان غيره. یو سړی بل خبر ورکی بیا يفعل امرا في المستقبل مرغوبا له. سبب مستقبل کې او کار کوما چاله چې وعده ورکی هغه په دغه کار کې رغبت هم وي. طالب پیسې در کوم داسې وکوم داسې وکوم. څوک چې وعده کوي هغه چا سره چې وعده کیږي د اصطلاح ضروري د موعود له ورته ویل کیږي. او وعده کون کې موعد دی، وعده کون کې مخکې راځي. مفهوم د قاعده دا دی چې اسی وعده کسړې وکړي نو دیانتن لازمه ده، خو قضاء نه ده لازمه چې قاضي هغه ته وایي چې اوس به خامخا ورکه. البته کچري وعده په صورت د تعلیق ذکر شي شرط او جزا کې نو به قضاء هم لازمه ده.
لکه یو سړی بل ته وایي ته دا مبیا په پلان کې خرڅ کا کچري پیسې در نه کړې ګوره نظمه وعده ده پیسې به زه در کوم دلته اوس پیسې به زه در کوم وعده ده خو په صورت د تعلیق یې ذکر کړه که هغه پیسې در نه کړې د دې صورت کې قضاءً هم په دې سړي باندې لازمیږي که هغه پیسې ونه کړلې اوس پې ورکوي او سوال دا دی چې وعده په صورت د تعلیق ذکر شي نو ولې قضاءً لازمیږي وایي وجه دا ده چې کله په صورت د تعلیق ذکر شي نو بیا د دې حیثیت د علت او د معلولیت شي څنګه چې علت سره معلول لازمي دغه شان وعدې سره پوره کول لازمي دویمه وجه دا ده چې د حاجت او ضرورت د وجه نه دغه شان ده ډېر خلک هغه محتاج کېږي د هغو ضرورت پېښېږي دې ته چې وعده قضاءً لازم شي نه رسېږي نو مثالونه به انشاءالله ووایو ښه لکه د هغې دپاره آسان مثال دا دی تبایي څوک در سره واده وکړي کراچۍ نه مال راوغواړه پېښور کې به نه والم او تې راوغواړې پېښور کې نه به نالي او به وایي چې واده خو قضاءً نه ده لازمه نو ستا خو ډېره خرچه شوې د 50,000 روپۍ به پې لګېدلي 10,000 به پې لګېدلي 20,000 اوس ضرورت د دې خبرې دی چې قضاءً لازمه شي نو هغې دپاره دا طریقه ده چې بس بطور تعلیق دې ذکر شي نه رسېږي او شرعي حیثیت د وعدې الله په قرآن کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ولې هغه وعدې کوئ دا ایمان جوړېږي چې به یې پوره کوئ نه کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون بل ځکه الله فرمایي واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا همدغه شان احادیثو کې بیان راغلی آیت المنافق 3 اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان به وعده پوره کول نه پوره کول زمونږ د فقهاو پکې مختلف اقوال دي د حنفیو شافعیو او د حنابلو بلکې د بعضې مالکیو رایې دا ده چې وعده پوره کول محض مستحب ده او خو اخلاقونه ده نه رسېږي او احادیثو کې چې وعده نه پوره کولو باندې کوم وعیدات راغلي دغه کس یادوي چې څه ټیم واده کوي او نیت یې دی چې نه به پوره کوم هغه کس په باره کې دي او یوه رایې دا ده چې واده دیانتن هم پوره کول واجب دي قضاءً هم واجب دي د حضرت سمره ابن جندب رضی الله عنه عمر ابن عبدالعزیز حسن بصری قاضی سعید ابن اشواع امام اسحاق ابن راهویه او امام بخاری رحمهم الله وټول رایې دا ده امام غزالی رحم الله هم رایې دا ده مالکیو پکې نور صورتونه مشته برحال زمونږ د احنافو په نسبت باندې دیانتن په سړي لازمه ده چې واده پوره کې قضاءً نه ده البته دوه صورتونه کې موږ احناف وایي چې واده قضاءً هم لازمیږي یو صورت ده چې کله واده پوره کولو ته حاجت وي دې وخت کې به پوره کول لازم وي لکه ربیع بالوفا مسله ده یو سړي له سامان ورکو به طور رهن قرضې ته واخیستله نه مرتهن خو د شی مرهون نه نفع نشي اخیستلی په خبرو پوهېږو نه ورته وایي دا دې بیې شي دا کوم شی مې تاله درکو دغه مبیا او د کومې پیسې دې ماله راکړلې دا سمن بس ته دې فداله واده دا ده که چېرې پیسې مې واپس راوړې درله نو مبیا واپس راکړې نو د حاجت او ضرورت په وجه باندې علماو مطلقاً به وفا جایز ګرځولي اگر چې دې کې مفتابي رایې دا ده که صلح عقد کې شرط ولګي صحیح نه ده تشه واده دې وکړي پوهېږو پې دویم صورت زموږ د حنفو په نسبت باندې واده چې په صورت د تعلیق کې ذکر شي کوم قاعده کې چې بیان وشو بیا به واده قضاءً هم لازم وي نه رسېږي پې هغه اوس هم ویل که نه حضرت فقه البيوع کې کومه قصه لیکلې تاسو هغه واورئ هغه وایي الوعد والمواعده بالبيع ليس بيعا که د بیې واده وشي بیه نه ده نو چې بیه نه ده ولا يترتب عليه آثار البيع د بیې آثار هم پې نه مرتب کېږي د بیې آثار څه دي من نقل ملکیت المبيع چې مشتري ته نقل شي دا نه مرتب کېږي ولا وجوب الثمن نه مرتب کېږي بيت كلا وإذا وقع الوعد أو المواعدة على شراء شيء أو بيعه بصيغة جازمة وجب على الواعد واعد ورتوي لك فاعل دي ديانة أن يفي به ديانة بواجب د وفا بوكي ويأخذ البيع فكار د بيع مناقضة حسب وعده البته ولكنه لا يجبر على ذلك قضاء إلا في حالات آتية تاسو پوهیږئ نو دغه فقه البيوع کې لیکلي
چې بهرحال قضاء نه واجبېږي صرف او صرف دیتن واجبېږي. حالات آتیو کې به قضاء هم واجبېږي. اول الف ان يقع الموعود له في كلفة تختص بالعقد الموعود به اعتمادا على وعد الواحد. موعود له چې دا په تکلیف مشقت کې د یو وخت په وجه کوم عقد چې هغه د واحد په اعتماد باندې کړی، په هغه اعتماد کړی او هغه عقد کړی. مثلا مالته د کراچۍ نه مال راوغواړه، پېښور کې به د نزواله مو بای غریبي ولا راوغواړي، هغه تکلیف د پیسو ورکولو برداشت کی، دغه شنور تکلیف او به خبر کې ورته وي نه درنالمه. تاسو خبرو پیږي کنه. برحال کدواړه فریقین اتفاق په دې خبرو وکي چې قضاءن به موږ مانی دا واده پوره کول لازم وي، او یا ګورنمنت چې قاضي د سیو حکم جاری کړي دغه سن صورت کې به واده پوره کول قضاءن لازم وي، نو بس لازم وي. او دویمه دا صورت دی کوم چې ویل بس په صورت د تعلیق کې. برحال تفریحات د مخکې دیر شو. الکه کچری زید راله نزبا عباس استا کې مې پیسې په فرمان پوری دی هغه کې کفیلې ما اوس وګورئ وعده ده کا خو په صورت د تعلیق ده کنه لازمتون. همدغه شان الکه ته دی بلانکیلا ودیه ورک امانت ورک قضایه شو کچری ضایع شو شرط زواده کوم زبا دغه توان در کومه هلته وعده بصورت تعلیق ده لازمیږي. همدغه شان ته بری سړي باندې دا مبیا خرڅ کچری هغه پیسې د نکړلې نو بس پیسو زجی مواریم زبل در کومه دلته وعده بصورت تعلیق ده تكون لازمه ورسېدلې پی. برحال دا اندی اهمه مسله د زمونږ د احناف په نسبت باندې دیانتن وعده پوره کول واجب دي او قضاء نه ده. البته دو صورتونو کې به قضاء هم واجبي. یو دا چې قانون جوړ شي، یو دا ټول یو کې حساب کې یا خپل منځ کې معاهده وکي، او دا دواړه کارونه عام طور ال کېږي چې کله موعود له تحرج وي کچري واده پوره نشي. او دیم صورت د تعلیق والا دی.